نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم سورة طه شپاڑا سمپارا پنځپنځوستم نمبر آیت دی فمخی رکو کی دا موسیٰ علیہ السلام فرعون تا دا اللہ پاک دا وحدانیت دعوت ذکر شو اس پدی رکو کی دا موسیٰ علیہ السلام فرعون سرا دا مناظرے او دا مقابلے واقعہ بیانی میں اللہ رب العالمین فرمائے چې د دې ځمکې نه تاسو پیدا کړی دې ځمکې ته واپس ځئ او د ځمکې نه په قیامت کې بیا راپسئ ستاسو پیدایش د ځمکې نه ستاسو قبر په ځمکه کې او ستاسو د قیامت په ورځ پاسېدل د ځمکې نه یا الله جل شانه د فرعون بدبختی ذکر کوي چې دا دومره بدبخت و چې د تمنګا هر قسم معجزات کار کړل لیکن د هغې باوجود د انکار کو او تکذیب کو ایمان یې راونړو حق یې قبول نکړو د هغې باوجود د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام او د الله پاک د دین تکذیب موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام توي چې تاسو دې د پار راغلي چې زمنګ دا ملک قبضه کړي تاسو دې راغلي چې زمنګ مصر واخلي او دا باچي واخلي زمنګ د کورسه غلي نعوذ بالله تاسو بل اراده نشته دې راغلي چې زمانہ دا تقوا فرعون خیال کو او دا تا چې کما جادو وروړي دي نو ګورې د دې نه مضبوط جادو به موږ تاسو مقابله کوو د موسی علیہ السلام معجزې ته جادو وي او مقابله وکړو یو ورځ به مقرر کو د مقابلې د پاره د مناظرې د پاره چې باغی باندې ما تاسو پابندي موږ به هم پابند او دا سیزه به مقرر کو چې هغه تاسو تم نږدې وي او موږ تم نږدې نو ترتیب د مناظرې هم داسې ورځ په اتفاق سره مقرر کې خلک باړه فریقه زم په اتفاق سره مقرر کې چې مناظره به چرته کو په کوم ورځ به طریقم دا بیا د ویجا زمونږ استادو د مناظرې ورځ چې دا اغا د خوشاله ورځ اوس د ورځ کوم ورځ مقرر شو امام مجاهد رحمت الله علیه امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي دا د نیروز ورځ په دې ورځ باندې بددي اختر نو پاغي باندې بدا مقابله سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا لسم د محرم وا د عاشوري ورځ وا په دې باندې بدا مناظره سم تاریخي ورځ مقرر خانو د مناظرې ټیم بس زم مقرر شو ورځ مقرر شو وخت به سي وخت بدل چار ټیم لکه مثال لس بجې مناظره کو فرعون لڑ حکم یہ جاری کہ جادوگر ٹول اخیاران تکڑا جادوگر را جمع کی مقابلہ کو جادوگر دا تفسیر جلالین مطابق وَأَوْيَا زر جادوگر را جمع شو اقوال پاکی نورم شتا سورة الاعراف کی تفصیل تیر شو لیکن جلالین بدیجے کی ہوئی چی دو او یا زر جادوگر را جمع شو مناظرہ کی
یو طرف ته دوا او بل طرف ته او یا زر او هر یو سره یو همسا او یو رسید خبره موسی علیہ السلام کیتو چې دا الله نه یرو کې الله به مهلاک کې دا تاسو سکوي تاسو ولې دې جادو ته غاړه کې خود له الله دا قدرت مقابله کوي دې په خپل منځ کې د موسی علیہ السلام په خبره باندې اختلاف چاوي چې دا خبرې ټیک او چاوي چې نه دام جادوګر دې موږ جادوګر مقابله کوو خو بیا په خپل منځ کې دا مشوره وکړه غالب شو توبه وباسو او که غالب نشو بس بیا خاصم زمون کامیابی خدا خبره خپل منځ کې پټه کړه چاته اون ویل چې څنګه چل مونږه رسو کو جادوګر د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام متعلق د فرعون په دربار کې سیب چې دا غدواړه غټ جادوګر دي دې له راغلي دي چې تاسو دا اوچت دین ختم او د ازمکه د قبضه کې تاسو باچي ختمي نن سبا استراحت کې بدل یعنی استاد تخت او استاد کرسي دي اراده کړ چې دا د قبضه کې دې ټول تدبیرونه را جمع کړ فرعون وته سب جوړ کی ترتیب برابر شو موسی علیہ السلام ته وی چې تخپل همسا اول ورځه کمنګي اول ورځه کتابونه لیکي چې د جادوګرو د موسی علیہ السلام ادب کو موسی علیہ السلام ادب چې سبا اول د خپل دغه ورځه او کمنګي وې د دې ادب د وجه الله دې ته هدایت معلومه دا شو چې ادب ضروری دی کشر بد مشر کئی مشران بد کشرانو کئی مقتدیان بد استاذانو کئی عوام بد علماء د طالبانو کئی بچی بد والدینو کئی او ټول مسلمانان په شریکه د صحابو کئی د پیغمبرانو بکئی د دین او د دیندار ادب بکئی الا بکار چلی الله دې موږ او تاسو کې ادب پیدا کړي ادب ډېر قیمتي سرمایه با ادب با نصیب چاکه چې ادبي الله پاک هر انسان کامیابی او که چا کې ادب ني دا انسان کامیابی نشي حاصل ادب موسی علیہ السلام وتی بس تاسو خپل جادو ول خوشي دی خپل جادو دا همسه او رسه خوشي اگر دا سے خلقو پر نظر کے ښکارې دي گویا چې دا خوځيږي را خوځيږي حرکت کوي او منډه وي او خوځېدي خو نه او جادو نو خلقو ته دا سے ښکارې موسی علیہ السلام یې محسوسه او تفسیر جلالین وی سینه چې پدیږي کې موسی علیہ السلام وی سینه چې زغپل همسا خوشکم او د دې جادو دي سيزونو سره ګډ وډه شي نو خلک په کې د حق او د باطل غو تمیز نکړي شي چې کوم مقصد د پاره مناظره کو هغه مقصد حاصل نشي موسی علیہ السلام د دې وجه ویری چې هم ځا خوشي کوم دا وځي او د دې هغه وځي پته مو نه لګي چې زما کوم دا او د دې کوم دا دا فرق معلوم نشي خلک په ایمان وروړي په ځای د دې چې خلک مطمئن شي نور هم ګډ وډ شي الله پاک فرمایي موږ ته یریګا ما انک انت الاعلى تو کامیاب हमसे खुशी का और कार स्ताशब موسی علیہ السلام الله وی همسا د وګرځوا داخله اس کې چې کوم همسا او دا څومره رسې چې دي ځان سره وروړي دي او همساګان دا ټوله بتیری پچې څنګه خوشي دي چې دغه چې څومره سره وروړي هغه ټوله لوال تیر تلقف جلالین کی تب طلع لوال تیر ول چې شوان په اړو سبونو وي په دواړي ولته جادوګر خو پیږي چې سیبه سړی خو زمون پشان نه دي دا خو پیغمبر دی او دا خو د سر کمال معجزه ده
بس فوراً دی ټول په سجده باندې پریوتل او مخکې موږ سورې اعراف کې ویلو چې الله پاک په دې سجده کې دې ته جنت او جهنم وښودل نو بس دې دومره مطمئن شو چې سیبه دا خو جنت دی او کوم نه منل نو جهنم دی په یوې سجدې کې د دې ایمان پوره شو فرعون وتی خطا زما د اجازت نه بغیر ایمان کو دا خدا سپدار دا تاسو مشر استاد دا خدا ست چل دخول دي او زما د اجازت نه بغیر ایمان ځکه فرعون خدا ته خدای وي څوړو کې سړی نه ګوري لکه نن سبا بادشاہان څوک خلاف خبره کولی شي او بیا غا بادشاہ خلک ځان ټول غلامان کړي خلق کو ته سجده له کوئی ځ خدای یم وي تا زما د اجازت نه بغیر ما لا سره په بدن کټ زوړان په موکم پانسی په موکم پته ته ولګي څنګه سزا ده نو دی خو په سجده کې رسېدل دیوته سیبا دا ته چې کوم دلایل وروړي دي دا غي په مقابله کې مونږ تا نه اول هغه جادوګر چې د فرعون د طرف او داغه د پاټې طرف نه مناظره او بیا هغه خلک چې ایمان وروړي د فرعون مقابله کې ولاړ ایمان دې ته بیا نه ګوري چې دا ځان ته خدای نه نه ایمان دې چې ایمان نو خبره باندې کې چې په حق باندې د چا پروا با نه ګور فرعون وی زه خدای او دیو ته سي سبب د سره نه اخلو فقد ما انت قاف وختو کې خلک وی کړه وی لاس اخلاص چې سکول شي فقد کوا ما انت قاف سجدي خوخي انما تقضي هذه الحياه الدنيا تب صبر فیصله ستا فیصله زیات نه زیات په دې ژوند د دنیا کې دا او بس او موږ ایمان وروړو موږ خپل ګناهونه الله ته وړاندې کو چې دارا لماف کی ځکه الله جل شانه چې صبر کې هغه ډېر بهتر او چې الله پاک د سو په حالت د کفر کې لاړ هغه به جهنم ته ځي او په جهنم کې بدا سے تقریبي چې نه به انسان مړ کېږي نو پکې د خوشاله ژوند حاصل او چې ایمان وروړو هغه ته الله پاک په جنت اعلی درجه ورکړي جادوګر دا خبره اترې وکړي ایمان وروړو فرعون په دې ځای کې الله پاک رسوا کو ګور مناظره کړي نن ډېر مولیان وی مولیان وي دا مناظره پکې چا کړي نو چې مناظره پکې چا کړي د قران کې تل وګوره چې دا څه شي د جادوګرو دلیل خپل همساګان او رسې جادو دي او د موسی علیہ السلام دلیل خپل همسا ده نو مناظره حقیقي په دلایل وکړه د پیغمبر دلیل معجزه ده نو دا مناظره د رسول د علمي جنگ دي د دلایل مسله ده هغه خلق الناس اعداء لما جهلوا د عربی مقوله ده خلق چې پسند پیږي نو دا غي دشمنی نه پیږي نو دا غریبانان نه پیږي دا کوم علما چې د مناظرو پس خبره کوي دوی په دې سیس پیږي نه کدی کله پیږي چې دا څنګه کار دی آسان دی او ګران دی کله به هم د مناظره پس بد ونوي دا د دین اهم شعبه پیغمبر علیہ السلام کړی دا مخکې تیر شوی او موسی علیہ السلام مناظره کړی دا په دې سورې طه کې نن موږ تاسو کوی الله جل شانه دې موږ تاسو ته همیشه د پاره د حق علماء مرګ کې نصیب نو فرمایي منها خلقناکم د دې زمکنا موږ تاسو پیدا کړی او فيها نعيدكم پدې کې موږ واپس کو تاسو د مرګ نه بعد ومنها نخرجكم تارة أخرى ودين منتصر باسو يو بيربيا قيامت ولقد أرينا وبتاقي سرم أخذ لي فرعون آياتنا كلها طول معجزي فكذبوا أباد تكذيبكم أو إنكاركم قال أويدي فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى آیت را تکړه مونږ تا د پارا دې چې تم وباسي د خپل خارو د مصر نا خپل جادو سره اے موسی عليه السلام دې لراغل
فلنأتینک بسحر مثلی پس من بتا تراتکو پا جادستا پشان فجعل بیننا و بینک موعدا پس دو کردو پما بین زمن دوستاسو کی وقت وعدی د مناظره لا نقلبه نحن چې من به مخالفت نکو ولا انت مکان سوا او تبم نکی یوزه برابر جانبین ته برابر قال موعدکم بی موسی علیہ السلام استاسو زره دوا د مناظره وعدی وقت یوم زینت ورځ د زینت تا ورځ اختر یاد عاشوره وان یحشر الناس ضحى او دا چراجم کولی بشی خلق پا وقت چاش کی فتولا فرعون فجمع قیدو ثم اتا پس واپس لار فرعون ناجمے کو پل جادوگر او بیار آگی قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا ویدے جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام حلاک شی تاسو اللہ پاک باندے تاسو متڑی درو فیسحتکم بعذاب اللہ پاک بتاسو حلاکی بعذاب باندے وقد خاب من افتروا بتقی سر ناکامونا مرادر اغا سڑی چپ اللہ باندے دروغ تڑی فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا پس دی اختلاف کو پخبل منس کی او پٹکڑ دی پلا مشورہ سو موسیٰ علیہ السلام غالب شو ایمان درورو او که غالب نشو نو پخبل دین بپاتی دا خبر اکڑی کو پٹے کا چاہتے اخکارا نکڑ قالوا ویدی جادوگرو مخامق ان هادان لساحران یقینا دادواڑا کسان خامقا جادوگران دی یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما دادواڑا غواڑی چتاسو باسی استاسو دخارنا مخبل جادو سرم ویدھبا بطریقتکم المثلا او ختم کی استاسو دا اچت طریقہ اچت دن استا فرعونا استا جدا مضبوط کم دن دکن دادا لختم دیل ناغل فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا فاستاتوا راجم کی خپل تدبیر بیا راشی تاسو په صفونو کې وقد افلح اليوم من استعلا او بتاغه سر کامیاب دینن اغنن روز هغه سړی چې کوم غالب شو قالوا ویدی جادوگرانو یا موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا تغرز اقبل حمسا اما ان نکون اول من القا او یا بمنگشو اول غرزون کی تو موسی علیہ السلام ادب یو حالان کی دیرو او موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام دیدو ادب یو قال بل القوا موسی علیہ السلام بل قطاسو غرزوی فإذا حبال وعصي فسناگهان دوی همسے آرسے او همساگان یخیل الیه من سحرم خیال کی قول شداغین دا جادو دوجی انہا تسعا چدا منڈ وحی فاوجس فی نفسه خیفتا موسیٰ بس محسوس کلا پقبل ذکی یر موسیٰ علیہ السلام یر دسو کیسے نخلق دا جادو دا موجزی فرق بنکلیش قلنا من وتوبه لا تخف الله وجه من وتيريغا ما انك انت الاعلى يقينا اوجتي والق ما في يمينك وتوهر زواغام ساجستا بخلاص كده تلقف ما صنعوا لوال وتر کې جادو د کافرانو چې دي کم کړي انما صنعوا كيد ساحر يقينا دي کړي دي تدبیر دي چې کم کار کړي دا کې کېدو سایدا تدبیر د جادوګر دي ولا يفلح الساحر حيث اتى او نه کامیابی کی جادوگر چې رقم سے نه هم راغلی کام نه کامیابی جادوگر په قران کریم کې الله فرمایدا کامیابی کی نه ځکه دنیا کې هم ناکام او آخرت کې هم جهنمی فولقي السحرة سجدا پس پریوتل جادوگر په سجده کې قالو دی او آمنا برب هارون و موسی من ایمان نوړ پر هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام قال فرعون او آمنتم له قبل ان آذن لكم تاسو ایمان نوړ د پخته باندې وړاندې زما د اجازه چې ما تاسو تکړي انه لکبیرکم الذي علمکم السحر یقینا تاسو مشر چې تاسو ته جادو خو دلې موسی علیہ السلام یاد
فلو قطعن ایدیکم وارجلکم زبخامقا کټکم ستاسو لاسونو ستاسو من خلاف د یو بل نه بدل ولأصلبنکم فی جذوع النخل او زبخامقا تاسو ورنکم پتنو د کجورو کې ولتعلمن خامقا تاسو فی شی اینا شد عذاب ابقا چې کوم یو په من کې صبر کوونکې د عذاب دی او باقی پاتې کېدونکې دی قالوا وی دی جادوګران لن اترک علی ما جاءنا من البینات من هیڅ کله تانخ وغو باغ سباندې چې موږ تراغل دي واضح دلایل د الله د یووالي والذي فطرنا او غزاد چې موږ پیدا کړیو فقد ما انت قاد تکوا سچ دي خوخي فیصله کوونکی فقد ته فیصله او کما انت قاد دا سچ دي فیصله کوونکی یعنی لاس د اخلاص چې سکه انما تقضي هذه الحیات الدنيا یقینا ته فیصله کی د دې ژوند د دنیا ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا یقینا ایمان نوړي په خپل رب باندې د پاره دي چې موږ ته بخنو کی زموږ د ګناهونو وما او دا جادو اکراتنا علیه من السحر چې تا موږ پاغي باندې مجبور کړو چې جادو دي والله خیر ابقا او الله پاک بهتر دي او باقی پاتې کیدونکې ذات انه من یاتی ربه مجرما یقینا شان د خبر داد چا چراته کو خپل لب ته حالت د شرک کې فإن له جهنم یقینا د پاره جهنم دي لا يموت فيها ولا يحيى فدي جهنم کې بن مړکیږي چې د عذاب نه خلاص شي ولا يحيى نو بداسي ژوند کېږي چې د عذاب نه خلاص شي ومن ياته مؤمنا او چا چراته کو الله پاک د حالت د ایمان کې ادا عمل صالحات چې بتاقي سره کړي عمل دنه کې فاولئک لهم الدرجات العلى دا کسان چې ودی د پاره اوچته درجه جنات عدن جنت د همیشوالي بوي د دې د پاره تجري من تحت الانهار چې ویږي بلان داغه اونونه نهرونه خالدین فیها دی به همیشي په دې جنتونو کې وذالک جزاء من تزکا او دا بد دا چا چې ځان پاک د کفر او د شرک او د ګناهونو نه پاک